ای د ترکی او د شام په غم کې جړونکو خلکو تاسو ته ویم د شام او د ترکی په حال مه جاړئ په خپل حال وجاړئ. راشه د لاهور د هیرمنډۍ حال وګوره، راشه د اسلام آباد حال وګوره، راشه د پیښور حال وګوره، راشه په دې لنډو کې د حیدرآباد حال وګوره. بېحیایي دلته روانه ده، قتل عام دلته روان دی، بېعزتي دلته روانه ده، سود دلته روان دی. داسې کومه ناروانه ده چې دلته نه ده را روانه. د هغې په غم کې مه جاړه، په خپل غم وجاړه، په خپل حال وجاړه. دا ورځ په تام را روانه ده، ځکه چې ته په دې خپل ملک کې وګوره څومره کلیعامه بېحیایي روانه ده، څومره کلیعامه جنسي تشدد روان دی، څومره کلیعام قتل عام روان دی. سلامونه، احترامات ملګرو، صدیق افریدی یم او دا مهال ستاسو د وړاندې مخاطب یم. ملګرو، په ترکیه او په شام چې کومه زلزله راغلې ده ډیره د افسوس خبره ده او موږ په دغه غم کې د دې سره مکمل شریک یو. خدا زمونږ او د ستاسو د عملونو برخه ده. دا موږ او تاسو ته د هر څه چې میلاویږي دا په عملونو د وجې میلاوي. راشئ د ترکي حال وګورئ. په دغه سیډ کې چې دا کومه ویډیو ده دغه ملګری وایي چې دغلته موږ روزانه کباړ راټولو او د هر ډسبین نه د قرآنونو پاڼې مکمل قرآنونه پراته موږ رااخلو او په دغه خشاک په دغه ګندګیرۍ کې پراته وي. دمه عزتمند وګوره، خو د افغانستان طالب یو، خو د پاکستان حکومت یو، خو د پاکستان د ارضي حکومت یو. دا وګوره، دا زما دلته هرونه راغلي دوی کباړ ټولوي، کباړ زه خپل هم کباړ ټولوم، دوی هم کباړ ټولوي. دا په ډسبینو کې پراته و، دې ته وګوره، دا غورځوي، دا په ډسبینو کې پراته و. زما د ورور راوړل دلته، دا وګوره، دا ټول دی خو ونیسو دلته، دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هره ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو. دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي، په دې زموږ او ستاسو ایمان دی، زموږ او ستاسو په نبي نو عذاب به نه راځي. دا اوس ځمکه به الټه کېږي نه، د کاڼو باران به نه ورېږي. ولې به نه ورېږي؟ کلم چې په ملک کې بېحیایي، قتل عام، سودي یا ظلم روان شي نو دغه ملک، دغه قوم دا ترقي نشي کولی. ترکی ښکلی ملک دی، ښکلی صدر دی، ښکلي خلک دي، خو د دین په لیول سره نه. په دین کې د ټولو نه کمزوري دي. په دنیا کې په نن سبا حالاتو کې د ټولو نه په دین کې نمبر 1 هغه پښتانه دي. او راشي د پښتنو حال وګورئ، پیښور د پښتنو ډک دی. او راشي د صدر بازار وګورئ، ښځې داسې ګرځي لوپټه خو بالکل پیژني نه، د سړو په منځ کې رواني، بلکې سړي ورسره وینه